बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कबल होम्योपैथिक ना ستاسو ورور ډاکټر سید حسین شاه تاسو ته مخاطب یم. ډېر شي مریضان او فالوور چې کوم دی دا کوېسچن کوي چې زموږ وینه کمه ده. د وینو کمېدو دپاره موږ له څه کول پکار دي او په هومیوپیتیک کې د هغې دپاره ټریټمنټ څه دي، په عامه زندګۍ کې د هغې دپاره خوراکونه څه پکار دي چې وینه زموږ برابر شي. زموږ وجود چې کوم دی نو تکاوټ محسوسوي، کار ته ډډې نه لګي او داسې ښکارېږو لکه بلکل تبې چې نیولي وو، په لاره ته تلو نه یو، دردونه را باندې هم وي. دا ټولې خبرې چې کوم دی او چې موږ بیا ټسټ وکړو نو زموږ ایچ بي کمی، نو د خون د کمۍ دپاره چې کوم دی یا د چکر راتلو دپاره دا آیرن ډیفیسنسي دا اکثر کمه شي. نو د آیرن د پوره کېدو دپاره مختلف غذاګانې تاسو خوړی شئ. پای کې لکه سبزیانې تاسو زیات خوړی شئ، پای کې مختلفې سبزیانې دي، پای کې هم آیرن شته. د دې نه علاوه تاسو مختلف پھل خوړی شئ، مطلب میوه‌جات چې دي نو د هغې هم بهترین دغه دی د رزلټ دی په دې کې. دې نه علاوه انډه چې کوم دی تاسو خوړی شئ، په دې کې هم آیرن تاسو پوره کېږي. غوښه خوړی شئ، مختلف مهی خوړی شئ که نه، نو دا څیزونه د دغه دپاره د وینې د پوره کېدو لپاره او پیس کې شئ دا ضروري دي. خو دې سره سره د وینې د کموالي دپاره کوم څیزونه چې نه دي ضروري هغه څه دي؟ هغه دا لیس پاپړ دا شیونه چې دي دا چې چای نه کمن دا شیونه د دې نه ځان ساتئ. سټینګان وینګان دا مه استعمالوئ ځکه چې دا د وینې کمېدو دپاره نقصان کم مریض چې وینه کمه وي نو هغه له خامخا د فروټس د سبزۍ او د دې قسمه څیزونو دغه پکار دی، خو د شیزونو نه ځان ساتل پکار دي. په هومیوپیتیک کې د هغې ډېر شي علاجونه دي، مختلف کنډیشن باندې مختلف ډاکټران بیا مختلف دواګانې ورکوي. تاسو بیا په یو خپل علاقه کې قابل هومیوپیتیک ډاکټر وګورئ او چې چا وینه څومره کمه ده د هغې مطابق به انشاءالله هغه ته ټریټمنټ هومیوپیتیک ملویږي. هومیوپیتیک ټریټمنټ زبردست ټریټمنټ دی د وینې کمېدو دپاره. وینه پوره کوي او 2-3 میاشتې په مکمل بغیر د وینې خېجولو نه انشاءالله دا مسله به حل کېږي. په دواګانو کې مه ساتئ. مننه کوم، جزاک الله.